جبې ما ته ابو ویلی دی که نه دا هغه ژبه د هغه زما غېږ ته چې به راوخته وې دا زما ابو دی نن هغه ژبه وایي دا ستا پلار دی نو پلار به جاړي نه پلار به خفه کېږي نه وایي هغه ژبه ما ته نن وایي چې دا ستا پلار دی کومې ژبې چې به ما ته ابو ابو کول د کومې ژبې چې زه ابو وم او د کومې ژبې چې زه سرمایه وم د کومې ژبې چې زه اسره وم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کاش چې زه په مانځه ولاړ وې او ما ته زما د مور د طرف نه یو اواز شوی وی چې یا محمد او ما منځ مات کړی وی چې لبیک یا امی مورې ما ته وایي زه حاضر یم مورې ما ته وایي زه حاضر یم لبیک یا امی چې ما منځ مات کړی وی او زه د مور مخې له ورغلی وی چې ما د مور یو اواز اورېدلی وی زه هم کاش چې مور سړي ته اواز وکړلی ته ورته وایي چې لبیک یا امی مورې حاضر سره د تن او سره د وجود او سره د ذهن نن مور خبرې کوي بچی ځان له سوچونه کوي ناغه مور بچی به راولګي او د مور خبره به په نیمه کې کټ کړي نو مور په جړا شي زه دا خبره چاته پوره کم زما دا خبره به څوک پوره اوري ما له هم څه ځای راکئ خاوند مې پوره نه اوري همې خاوند دی نو چې بچی مې هم پوره خبره نه اوري نو زما دا ژبه داسې سپکه ژبه ده زما دا ژبه داسې بې عزته ژبه شوله چې دې ته به څوک غوږ نه ږدي نو ولې دا پلاران او میندې جړوئ ولې د پلاران او د میندو دا ګیلي د اسمانونو ته خېجوئ پلار وی مولي صاحب ما له داسې بچی پکار دی چې هغه زما خبرې ته غوږ یخی او زه ورته پوره خبره وکمه ښه ابو حاضر جناب ابو ټیک ده پلاره ټیک ده سبا به مې دا کار کړی مور وی مولي صاحب ما له یو بچی پکار دی چې زما خبره اوري زه پې د خپل ډه بړاس وباسمه دا د ابو هریره په شان بچی پکار دی رضی الله تعالی عنه ایمان یې راوړو مور ورته وی د پلار نیکه دین دی پریخې دا یو مخ په یې وله ووو ولې دی د پلار نیکه دین پریخې نو دا به یې وله ووو په ګیره صحابي مور دا مخ وخه او مور دا مخ وخه ابو هریره به غلی ناس و زیاده سے زیاده امام الانبیاء ته وی دعا وکړه چې الله مې دا مور مسلمانه کړي نو بس دی نه پوهېدو نو پلار په جړا شوي مولي صاحب دې ژبې ما ته ډېر کلونه ابو ویلی دی نن هغه ژبه وایي دا ستا پلار دی دا ستا پلار دی نو پلاران او میندې نه جدا کو ډېر برکات د دوی سره پراته دي او ډېر خیرونه ورسره پراته دي د پلار سره ډېر برکت پروت دی د مور سره ډېر برکت پروت دی زه وایم چې د روڼو د جدایۍ ټیم راللی یو بچی پکې ووایي چې ما سره مور او پلار پرېږدئ که په میراث کې حصه نه راکوئ نو مه راکوئ خو دا مور او پلار راله په برخه کې راکئ نو چې دا مور او پلار راته میلو شي چې دا مور او پلار مې راسره وي نو دا لویه سرمایه ده ماله لویه سرمایه نو ډېر احتیاط کوو زه درته درخواست کوم مونږ پکې ولیدل ځکه درته وایم چې دې جمې کې سړی دی پلار له ښکلی ګرم د وړی څادر والي ښکلې ګرمه جوړه والا والي دا بده ده دا پلار به څومره دعاګانې کوي چې مشر پلار یې ستا د لاس جوړه او جامه اغوستي او مور دې تهجد کوي او ستا د لاس جوړه اغوستي او په تهجدو ولاړی خدای به دې بادشاه کی بادشاه مونږ په دې کې څه ولیدل ځکه وامه بادشاهان بشئ بچو بادشاهان بشئ د دې مور او پلار رضا والی بادشاهان بشئ بادشاهان نو که مور او پلار له ته په جمې او په وړي باندې یوه ګرمه جوړه والي نو دا به څومره ښه خبرې دا پلار به څومره خوشحالي به ځان لم والي خو چې ته یې وله راوړي ډېر به خوشحاله شي زه بچي ته وام واله نو ما ته بچی وی دې ما ته وی ولې نه چې زه وله والم دې ما ته ووایي که نه نو زه وایم چې هغه تا ته ووایي چې ما له جوړه راوړه نو د هغې به څه خوالي وایي ما ته دې وایي که نه زه ورته وایم ما له د یو ټکي جواب راکړه بیا به تا ته وایي وایه زه ورته وایم چې ته د یو کال وي نو تا خبرې کولی شوې وایي نه نو هم تا له هغې وخت کې جوړې چا اغوستې وي
د جمی ګرم سوټ ته له چا اغوستی و؟ نو وی پلار. هم تا پلار ته ویلي وو؟ وی نه که نه ما خبرې نه شوې کولی. نو ما ستا دې پلار ته چا ووي چې د له ګرم سوټ راوړه؟ نو وی پلار مې راته کتل که نه چې لکه ساړه دي او بچي باندې جمع راغې، نو ما ته یې کتل که نه. نو زه واما د کم پلار چې به تا ته کتل او جامې به یې درله راوړي، نن هغې پلار ته ته ګوره او راوړه والا. وایي دا هغه پلار مې دی چې ده به زما د جمې او د اوړي خیال